محفوظي صحابه کرام محفوظي قرآن به محفوظي صحابه کرام محفوظي حج زکات ټول دین به محفوظي او تاسو وګورئ د دنیا تاریخ وګورئ کلم چې غیرو هغې چرته د دهریت سوچ کړی دی کله د بېدینۍ سوچ کړی دی کله د لادینیت سوچ کړی دی هغې لومبۍ حمله د صحابه کرامو په شخصیاتو باندې کړې ده یهود د دې ټولې دنیا نه ټولو نه حرامیان او د ټولو نه خبیثان خلک دي هغې چې کله د اسلام خلاف سازش جوړو عبدالله ابن سبا یې لومبۍ راولېږه او هغه ارامي لومبۍ حمله هغه په صحابه کرامو په ذات باندې کړې وه د صحابه کرامو تنقیس یې شروع کړی د صحابه کرامو نه خلک بدزنه کړي او په کومه معاشره کې وګوره د بخارا تاریخ وګوره د سمرقند تاریخ وګوره د اندلس تاریخ وګوره د سپین تاریخ وګوره هلته چې بېدیني راغلې ده هلته فحاشي راغلې ده هلته دهریت راغلی دی هلته سوشلیست خلک کامیاب شوي دي د هغې لومبۍ وجه دا وه چې هلته دغې یهودو خلکو هغه جراثیم خواره کړي د صحابه کرامو نه خلک بدزنه کړي د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه د حضرت عثمان رضی الله عنه نه د حضرت علی المرتضی رضی الله عنه نه د اهل بیتو نه او بالخصوص د حضرت معاویه رضی الله عنه مبارک کې په خلکو زړونو کې شکونه اچولیو شبهات یې اچولیو نن هم هغه نسل هم هغه د یهودو اولاد هغه راځي زما د نوجوان په زړه کې د صحابه کرامو په باره کې شک پیدا کوي د اهل بیتو په باره کې شک پیدا کوي کله وایي د صحابه کرامو د اهل بیتو خپلو کې نه لګېده د حضرت معاویه رضی الله عنه او د حضرت علی رضی الله عنه خپلو کې نه لګېده ما ته بدبخت انسانه حضرت معاویه رضی الله عنه د علی رضی الله عنه ورور دی حضرت علی رضی الله عنه د حضرت معاویه رضی الله عنه ورور دی ټیک ده خپلو کې کلک څه خبرې مبرې شوي حضرت حسن رضی الله عنه راغلی د خپل تره سره یې صلح کړې ده خلافت یې تاواله کړې دی 19 کاله د هغه په اقتدا کې د هغه په خلافت کې حضرت حسین رضی الله عنه وظایف د هغې نه اخیستي دي د هغې حکومت یې تسلیم کړی دی چې هغې روغه کړې ده هغې خپلو کې نه بغض او د عداوت خبرې کړي دي نن د 1200 کاله بعد یا 1100 کاله بعد یا 1400 کاله بعد تا پلیت او تا خندید لتا اجازت درکړې چې تن په هغې باندې تبصرې وکړي چا اجازت درکړې الله فیصله کړې د قرآن کریم 1060 آیاتونو کې د صحابه کرامو تذکره کوي او صرف د صحابه کرامو تذکره نه صحابه کرامو چې په کومو سورلو باندې جهاد کړی دی او هغې سورلو د خپو سره چې کوم ګرد غبار اوچت شوی دی الله په هغه ګرد غبار باندې قسمونه خوري والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا ته د الله نه منې د یو مورخ منې د الله خبره تاله مزه نه درکوي تاله د یو خبیث پلیت انسان خبره مزه درکوي قرآن کریم بګوره نن خلک راغلل قرآن کریم د تاریخ په رڼا کې ګوري تاریخ د قرآن او سنت په رڼا کې وګوره قرآن او سنت د تاریخ په رڼا کې مه ګوره ته لا مورخ یادې د الله د نبي صلی الله علیه وسلم د یو قول مبارک په مقابله کې د ټولې دنیا د کائنات خبره خلاف راځي ټولو باندې زه مجاز کوم ما ته د الله د نبي یو خبره مبارکه غوره ده د الله نبي فرمایي ان الله اختارني واختار لي اصحابي الله زه غوره کړم ما دپاره زما صحابه کرام غوره کړل نو ستا د الله په نبي په خبره یقین نشته ستا د الله په انتخاب باندې یقین نشته دا وړې خبرې نه دي د صحابه کرامو دفاع دا د دې وخت اهمه فریضه ده او والله لرې کې د حسد او د بغض چشمې موږ ټول علما کرام زموږ د سر تاج ټول د دین شعبي زموږ د دین شعبي ټول علما کرام والله دې وخت کې د اختلاف خبره نه کوم نه د اختلاف خبرې پکار دي ټول علما کرام والله العظیم د هر عالم دا هغه پیزار سپاکول په خپل کمیس باندې سپاکول دا سعادت ده ټول زموږ د سر تاجونه دي ټول په خپل ځای باندې د خپل دین کار کوي څوک په سیاست کې څوک په جهاد په میدان کې څوک په دعوت او تبلیغ کې څوک په مدرسه کې څوک په خانقاه کې ناست دي د خلکو روحاني تربیت وکړي ټول زموږ مشران دي ټول زموږ د دین شعبي دي موږ به ټولو سره تعلق ساتو ټیک ده که په ټولو کې چلیدی شو ټیک ده که نی په یو کې به چلیږو د نورو دپاره به فراخ دلې سره کار کوو د هغې دپاره به دعاګانې غواړو رکاوټ به نه جوړېږو یو بل دپاره او بیا دا چې کوم کار کوو نو په اخلاص سره به یې کوو منافقت به هم پکې نه جی
د صحابه کرامو نوم علم د صحابه کرامو په نقش قدم باندې به لږ زندګیم تېرو مداسې نه چې نوم د عالم صحابه 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 لاندې چې دی بل طرف ته روان صحابه کرامو هغه زندګي چې د هغې باندې ځان راوستلم پکار دي صحابه کرامو منځونه هم کړي دي صحابه کرامو جهادونه هم کړي صحابه کرامو چېرته منافقت نه دی کړې په کوم ځای ځان به د نفاق نه ساتو په اخلاص سره به کار کوو الله رب العزت دی دا څو ماتې ګوډې خبرې مو وکړې الله رب العزت دی د عمل کولو توفیق راکړي ټول ماشومانو چې دا ختمونه کړي دي دی ته د دې والدینو ته زه مبارکباد پیش کوم کوم استادانو چې دې سره محنتونه کړي دي الله رب العزت دې دا محنتونه خپل دربار کې قبول او منظور کړي تاسو څو نمبرګري دلته راغلي الله رب العزت دې زموږ استادو د ټولو دا راتلل ته خالص د خپلې رضا لپاره وګرځئ کومې خبرې ما داسې ترخی کړي نو زما